دیو جن موږ ته خپل محمد رسول الله فرمایلی دي وی په غپ او په ټوکو کې دروغ مه وایي او چا چې د خلکو د خندا کولو لپاره او د خلکو د خوشحالولو لپاره دروغ ویله نو د هغه دپاره ویل جهنم کې ویل کنده ده ویل کنده ده ویل کنده ده چې په غپ کې هم څوک دروغ ونه وایي دا دروغ یو خطرناکه ګناه ده او کله هم چې یو انسان ووایي د ملایکو باندې چې بدبو ورخوره شي خو نبی صلی الله علیه وسلم وزرو فرمایل ویل للذی حلاکت او تبعید د هغه چا دپاره چې دی خبرې کوي او په هغې کې دروغ ووایي دې دپاره چې خلک وخندوي نو ویل له حلاکت او تبعید د هغه دپاره حلاکت او تبعید د هغه دپاره دا حدیث هم د ابو داود راوړی دی او حسن حدیث دی ویل کېږي هلاکت ته لکه څوک چې چاته خیرې کوي دویمه دا ده چې پر جهنم کې یو بدترینه کنده ده چې هغې نه نور جهنم پناه غواړي هغې ته ویل وایي دغه ویل کنده او دغه هلاکت د هغه چا دپاره دی چې هغه د دې دپاره دروغ وایي چې خلک وخندوي د خلکو د خندولو دپاره دروغ لطیفې جوړوي دروغ ډرامې جوړوي دروغ فلمونه جوړوي دروغ مجلسونه جوړوي دې دپاره چې خلک وخندي نو د الله نبي درې ځله وفرمایل چې هلاکت دی د دپاره ویل جهنم کنده ده د هغه دپاره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه ذموار یمه چې په جنت کې به الله د جنت غاړه هغه چاله ورکوي چې دی په حق یو جګړه ونه کي د حق د جګړې چاته مال نیولی چاته جیداد نیولی چا ورسره ظلم کړی حق اشتره جګړې خو چې جنگ ونه کي نو د الله نبي فرمایي زی ذموار یم الله به د جنت یو سیډ ورکوي او وی د جنت د من ضمانت د هغه چا دپاره کومه چې دی په ټوکو کې هم دروغ ونه وایي ګپ کې هم دروغ ونه وایي په ګپ کې نو زه ذموار یم د جنت د منځ د هغه چا چې دی دروغ پریدي اگر چې ټوکې ولې نه وي او بیا وفرمیل د جنت د اعلی مقام ذمواري کوم هغه چا دپاره لمن حسن خلقه چاله چې الله رب العالمین ښایسته اخلاق ورکړي نو ګوره دې حدیث شریف کې د الله نبي فرمایي چې زه د جنت د مین ضمانت کومه د جنت په منځ کې به هغه اوسیږي چې دی په ټوکو او په ګپ کې هم چاته دروغ ونه وایي